نه روان شو نبی کریم وی ګوره څه قتل یې نو بس چې هو جاغله لا سلام او باب یقاتل عن اهل ذمه ولا اشتركون اهل ذمه باندې که څوک حملو کوي نو ته به د هغې له طرفه دفاع کړې ځکه هغې په حکم د مسلمان کړي او هغه به که اهل ذمه څه خیانت وکړو نو راکښې کړی به نه بس ذمه ختم شو نو حضور مبارک وصیت هم کړو او عمر صاحب هم وصیت کړو اوصيه بذمه الله وذمه رسوله ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يتم او باب هل يستشفر الى اهل ذمه ومعاملتهم اهل ذمه سره معامله کول شي کنه او سفارش پکې کېدی شي او کېدی شي لکه د خیبر خلک اهل ذمه شو نو حضور مبارک وسره د زمکو په سر معامله وکړه ذکر کرونده کوي او میوه نیمه او باب جواز الوفد وفد چې د لراشي نو جائزه ورکوي او د حدیث تاثر تبع ذکر کړي یوم الخميس وما يوم الخميس حضور چې خبره لیکله او بیا بند شو هغه په خپل دلته راغله وی نبی کریم یې راوړی چې لوري کوم نو بیا چارونه نو بیا وفات وخت د درو خبر وصیت وکړه او دې لیکل غوښتل یو خو مشرکین د جزیره العرب نو باسي دیم دا چې وفد د لراشي نو بخشش ورکوي او هدیه څنګه ما ورکول درې مرانه یې ده درې بعد تجيش الأسامة وإذا بخام خالد باب التجمل للوفد كما المدى رازين زان ورطبر عبرك دوليك بس فدي بش باب كيف يورد الإسلام على السلام دام أحاديث برشوي دي عنوانات تبع قول بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه دا باب تقریبا په دې عنوان کتاب الجنائز کې تیر شو که ماشوم اسلام وروړي نو جنازه پیسي کنه درته یاد دي کنه دلته اوس په جهاد کې وروړي شوافیو ته دا منصوبه ده چې د ماشوم اسلام نه دی قبول همدې په هغې تنازعات چې علي صاحب په اسلام راوړی ابن عباس اسلام راوړی امام بخاري زمونږ د احناف سره خوښه کړې ده چې د ماشوم اسلام قبول دی اگر چې مور پلارې کافر ډېریه نلکیو په پکې واچو اندر تا دې ځنه ونی سما تاسو اخو نه کې ناغره ابن سیاد کثر ذکر کوي بیا تیر شه ابن سیاد لکو حضور ورته ته دا عقیده لري چې پیغمبر ناغه ته دا عقیده لري چې پیغمبرانو حضور ورته اختا نو سار په آدابو کې تیر او سه بیا دا عرض د اسلام شما شمتا نو دینه معلومیږي چې اسلام د سبي معتبر دی چې اسلام د سبي نه معتبر حضور به د عرض د اسلام نه کوله نو چې ماشوم اسلام راوړو بس د جهاد د مخ کې مثلا ناغه به برایکیږي نه انا دا نتیجه راوته علی ته اسلام راوړل نو تاسو به محفوظ یې یعنی تاسو مال دولت هر څه تاسو هغه راوړل باندې نذیر ته بني قریظه ته وې دا یو اختلافي مسئله ته اشاره کوي چې یو قوم اسلام راوړل په دار حرب کې او دې خوا په مجاهدین ورته ټول ځمکه علاقه واغسته خو دې اسلام په مخ کې راوړل نو دا ځمکه د دوی لکه د غنیمت کې به شاملېږي نو د احناف مسلک دا دی چې منقول مال د دوی دی یعنی غوا میخې سره سپین جامې او ځمکه به غنیمت کې شاملېږي غیر منقول او د ده دا رایه چې منقول او غیر منقول ټول د دوی دی خو دا دې چې کوم مثال وایي او زمونږ د احنافو چې پکې خلاف دی هغه دا ده چې په قوم کې لږ کسان ایمان نه وړي او زمکه د بیوی نو دا تابع د غنیمت ته او چې ټول کلی ایمان نه وړي نو بیا زمکه د هغوی د زمونږ مسلک هم دا دی نو دا چې کوم حدیث مبارک چې دی نه دا معلومیږي چې ټول قوم ایمان نه وړی نو چې ټول قوم ایمان نه وړي نو منقول او غیر منقول سامان ټول د دوی دی نو دی وایي باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب یو قوم په دار حرب کې اسلام راوړه ولهم مال واردونه
او د دې اموالی منقول او ځمکې وي فهي لهم دا د دوی دا حدیث مخکې نه تیر شوی څه اشارې ورته کړي دا دویم حدیث یادو حضور مبارک ته مو ویل صاحب سال د به کوم ځای کې نزول کې په حج کې ورته وی عقل زمونږ کورونه پرېښي دي وی موږ به په خیف بني کنانه کړو المحسب کې نو مقصد د دې دا دی چې محسب بني کنانو ته منسوب کړه ځکه دوی د فتح د مکې نه پس اسلام راوړی دی ځمکې د دوی کړې او بل دا حدیث نه تیر شي عمر صاحب ځمکه فارم کړی و سرکاري فارابزه کې او نفري کې او شرم یو غلام یې مقرر کړو چې هغه ته به یې خونی وي په حما باندې په فارم په ورشو باندې ورته وایي یا هونی اضمم جناحك على المسلمين وزرد شفقت فاروا په مسلمانانو واتق دعوة المظلوم او د مظلوم د خیرونه ځان ساته فإن دعوة المظلوم مستجابه د مظلوم خیره قبلی اگر چې کافر وګره وادخل رب السلامة ورب الغنیمه د لګو ګډو چیرلو والا او د لګو خانو والا پرېدا فارم ته خیر دی ویایا ونعم نعم ما ساته یعنی زما حما ساته د خانو د عبدالرحمن ابن عوف نه دی مالدار دی او د خانو د ابن عفان د عثمان ابن عفان نه فإنهما ان تهلك ماشيتهما کذا دې صاحب مرشي يرجعان الى زرع ونخل د دې فصل نشته او خجر باغ نشته وان رب السلامة ورب الغنیمه او دا د لګو ګډو چیرلو او د لګو خانو والا ان تهلك ماشيتهما کذا دې صاحب مرشي د لګینا یاتینی ببنیه یاتینی ببیته راضی با ما تا سرد بال بچنا یا با ما تا کور تا راضی فیقول ما تبوی یا امیر المومنین یا امیر المومنین یا امیر المومنین من سے امدادو کا جواب نہ ذکر افتارکم انا لا عبالکا زید مرشا اغیدہ سے پری خودیشا یعنی حاجت مندی خام خام دورکم افتارکهم انا لا عبالکا دا سے زپر خودیشم زید مرشا فالماء والکلو ایسر علی نو چه اوسو بو واخورکم دا اسان دی پا ما من الذهب والورق دا سرو دا سپن نچه رستی بے ورکم نو پریده چه گیا سخری ویم اللہ قسم پا خوده انهم لیرون عن قد ظلمتهم دا دی بدا خیالی چه سمکی ما فارم کردی نامی پی ظلم کردی نا انها لبلادهم دا دی وطنون دی قاتلوا علیها فی الجاہلیہ دی پی جنگونا کردی پی جاہلیت کے واسلموا علیها فی الاسلام او اسلام روڑ دی پی زمانہ دی اسلام کے دا ازمکی دی تم پاتی دی دا دی ازمکی دی خدا فارم ذکر سے جوڑوں سے سرکاری خان ہوگا مکم والذی نفسی بیدہی او قسم دی پاغذات زمان نفسا پی اختیار کے دی لولا المال الذي احمل علیہ فی سبیل اللہ کم غم دا دغ سارو دا خان و دا سنو نوے چیزا پی مجاہدین لے گم ما حمیتو علیہم من بلادہم شبران ما بدا دویز مکو کی یو لیشتم فارم کرنے نوے فارم پی جانا کم سرکاری ازمکا چی دیکھے و بل سکن وی دا لگو گڑو چیلو والا پریدا او دا مالداران مپریدا دا غیو سامان ندیر او دا دی وطن دی باب سر مناسبت پا دیکھے دی کہ انہا لبلادهم قاتلوا علیہا فی الجاہلیہ واسلموا علیہا فی الاسلام ما خو ټول علاقه مسلمانان چې نظمکه دا وی تابع ده او کله پکې مسلمانان شي لوی کلی کې شل نفر او دا غي نظمکه نظمکه تابع ده حکومت الله بادشاہ به فوجیان لګي مجاهدین رجستر بساتی دیوان لکه مسلمانان دی وخت کې څومره دي په مدینه کې نا 1500 نفرو نو منگ زرکی وی منگ با اوسم دا دشمن نیاریگو 1500 نفرو وی قسم دا امتحانات را باندرالن چکور که اس دا یاری موت کو دا رستا چه فتنے جوڑا شو دا عثمان تیر زمانہ کے اللہ دیتے اشارہ کے دیکھ 1500 دی بلکہ کم دی نو شای چه جنگیان کمو او دا مجموعه 9,000 مدینہ مڑو کی کلیو کنا دا خلق احناف وی پا قریہ جامعہ کی بموس کے دا زمون دا کلی طول قریہ جامعہ کی داخل لی لکه چې دا لوی لوی کلی دی
دا غي آباده به یو کور دو کور وي چرته باندو کې نه کې د جمعې منځونه نشته او دا لوی لوی کلی لکه زمونږ علاقو کې په میارو کې په تیرا کې دا لوی لوی کلی دې کې د آباد شیخان د جمعې منځونه نه کوي حال دا چې دا د پخوانۍ اصطلاح ته به ګورئ پخوانۍ اصطلاح کې دا په قریه او جامعو کې داخلي وي هله د عربو وطن تاسو نه دي لیدلی 2 کور او 3 کور زه د ریاض نه تلم پخوا چې سړکونه نو مدینې منورې پورې 1.5 میله مزل دی نو 3 پړه وراله یو 3-4 کوره یو دکان کې پکې تیل به خرڅول او به خرڅول باټینګړ به پخور او د خوانو وخت یو ته عفیفی بلته سویدا بلته دواله ربازی باندې رال ربازم یو څو کورونو پټی مټی بس انت آبادی څنګه نه به انسان ویني نه به آبادی ویني نه به خاري ویني د یو کراچي عمره د ټول سعودي عرب آبادی نه د کراچي آبادی 1 کروڑ 15 لک دی او د ټول سعودي عرب 12 لک آبادی 15 نو د ټول سعودي عربو چې نه 3 چنده د پاکستان نه ځمکه دیاره پاکستان 3 لک وزره مربع میل دی او 9 لک مربع میل او آبادی و پکې 8 لک 15 لک نو تقسیم یې کاوه او یوازې کراچي 1 کروڑ 15 لک دا چې پېښور کې دا خلک ویني د دې لسمه حصې پورې مدینه منوره کې نشته نه آبادي پېښور آبادي دی 12 لک څومره خلک نو دا خلک چې دلته ویني دا قریه جامعه د آباد شیخان په بلوچستان کې لوی کلي جمعې ون پکې نه کوي دا باندې زناورو صرف ته وګورئ لا شعرامو ته وګورئ چې د هغوی باندې کم یو او قریه جامعه کم یو الله حالاتو ته وګورئ کله خدای مضبوطیا کوي د دین په اساس د دې مطلب دا دی که حاکم د فاسقي ممکنه تو ور سره جهاد کوه د په لاس دی په فتحو قیامت پورې خو نیکان نه راځي دا مخکې باب تیر شو باب الجهاد ماذا مع البر والفاجر الله او قزمان چې او قزمان د خیبر په جنگ کې د هغې یې څوک پرېښودل او حضور وی دی به کوم خوا ځي آخر کې څه وکړه خودکشي وکړه نو حضور مبارک ان الله لا یؤید هذا الدین د دیوبند یو لوی عالم هغه د دې حدیث مستا د نن زمانه اکثر محتممان دي ځکه غلی دروغجني حرام خواري خائناني خو د دین کار کېږي دی خو طالبان ملیان فارغ ما ته محتممان معلوم دی ډېر غلط دوسرا مال وای طالبانو په سر وړي کورونو ته وړي ان د دې وجه محتمیم ګوري په وخت محتمیم مکه دا هغه څه نه پیسو ته ځنه نیول او خود ته دا ګوري ګرام کار دې کې بجلی دا سړی ځان راکاږي دې ته مخ خوشالهږي چې محتمیم شم په بری ته چې سړی د عقیده چې آخرت شته او خدای سره به پیشي امانه به تفوس کوي نو خطرناک مرتبه غاړه کېږي یو خدا چې عقیده نه به چې څه کوي بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نے سوال خبر ان اللہ دا دیوبند یو لوی عالم دې مستاح د نن زمانه اکثر محتممین سم خاک چر یو امیر قماندان ته ضرورت د خلیفہ د طرف نه مقرر هغه وخت کې دی والی اختیار نو خیر ځکه حالات ته وګوره چې یو منصب ځای کېږي نو به ته قبضه پې کوه لکه یوسف علیه السلام وی جنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم جنگ جیش الامراء کې خالد بن ولید امیر شو یعنی حضور مبارک 3 مقرر کړو زید بن حارثه او جعفر صاحب او عبدالله ابن رواحه لیکن دا 3 واړه شهید شو به ستاسو اختیار نو زه هغه یو صحابي جنډه یوړه عبد خالد له مشر ته ویې نه زه نه کوم ونیسه دا وخت د خبرو نه دی اون امداد کول په مدد اون او مدد باندې یو معنا ده دې مدد د مراد ډله د فوج ده ته فوج پسې بل ډله د فوج ولېږي تالی ګلی خوا کافي نه نور ورپسې ولېږي نو باب العون بالمدد اعانت د فوج په بل فوج سره
دا د بحرین او ذکوان قصې څو ځله تېر شوي دي هغوی غوښتي وو د حضور نه چې صاحب موږ له څوک راولېږه زموږ چا سره روانه ده او دوی به دعوت او تبلیغ مو کړي دلته ور ویلېږل نو د اویا نفره دا عون بالمدد او هغوی ورسره په لاره غداري وکړه دوه کم اویا نفره یې قتل کړه ښه دشمن دې فتح کړه نو درې ورځې هلته پاتې شي د انتظامي امورو سنبالولو لپاره او د اظهار د قوت او د شوکت د اسلام لپاره که څوک وي چا کې مقابلې طاقت یې رالی شي سید الکائنات چې به یو علاقه واشته اکثر به درې ورځې هلته و بدر کې درې ورځې که چا کې مقابلې رالی شي بله علاقې انتظامي امور به یې برابر کړه دا یو مسئلې ته اشاره کوي چې غنیمت په سفر کې او په ځای د جنګ کې تقسیمې وکړه نو اکثر فقها وایي په هغه ځای کې صرف حق د ملکیت ثابتېږي پوره ملکیت په پسته تقسیم نه راځي نو دار اسلام ته یې راورسوه نو بیا تقسیم کا نو که تقسیم د حمل دپاره چې یوې ځای نو ټیک ده او د واره تقسیمومه امام بخاري د دې قایل چې غنیمت یې وګټه هلته هم تقسیمولی شي او په دار اسلام ته چې راورسوي هم یې تقسیمولی شي دا ذوالحلیفه نه چې کوم میقات دی هغه متصل ده دا نجد طرف ته یو علاقه ده خو دا ذکر دی کې نه دی شوي چې کوم دی علاقه چې واشته خو بیا دار اسلام شو جیرانې د حنین په واقعه کې اموال په کوم دی تقسیم کړه په جیرانه کې جیرانه دار اسلام کې داخل و نو چې کوم دی کې ګټلي ولته تقسیم کړي نه دی حنین کې جیرانې ته یې راوړل نو بیا تقسیم کړي باب اذا غلم دا یو جزئی ته اشاره کوي دا چې چل شوي چې کافرانو د مسلمان نه ساغشتي بیا پې مسلمانان ورشي دوباره ترې والي نو د هغه سړي مال پکې راشي نو دی د دې مستحق دی که نه نو زموږ فقه کې وایي که د تقسیم نه مخکې ورغی مالک دی امام دی ورکېدله او که مال تقسیم شوي نو بیا د ده د حق نه وتی دی بیا یو حق تعلق دی خو په قیمت بیلی او قبل التقسیم امام بادشاہ بعدله د سر نه ورکړي نو باب نه دا غنم المشرکون مال المسلم که مشرکانو د مسلمان مال اغشتي ثم وجهده المسلم بیا مسلمان وی مومي په غنیمت کې راشي دوباره نو قال الحكم في ذكر نکړه قال ذهب فرسل له ابن عمر استخرج له فاخذه العدو دشمنونه وظهر عليهم المسلمون مسلمانان په غالب شو فرد عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم او ورکړي شو دته قبل التقسيم وابخ عبد له يوم رأي تقسيم له ابن عمر فلا يقدر الروم جنگ موتكي روميان ترسيد له وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم خالد سے برکه دا قبل التقسیم ورکړو دا سر نه ورکړو والا خپل است بودا الله هذا مفعال دا یو بل جزیه خی چې قومونو سره به ستاسو جهاد راځي نو د معاهدو د صلح لپاره عربي ژبه ضروري نه ده رطانت غیر عربی ته وایي که په فارسی کې خبرې وکړي په انګریزي کې وکړي په اردو کې وکړي ته د هغې معاهدې تابع او پابند اوسېږي نو په غیر عربی کې هم کافرانو سره خبرې کولی شي او په هغې معاهدو په صلح او په اقرارونو ته ملزمې نو با من تکلم بالفارسیت فارسی بالخصوص یاده کړه او رطانت کې عموم ته اشاره وکړه په فارسی کې ورطانه او په غیر عربی کې ذکر خدای وایي ومن آیات اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين خدای پاک ژبې مختلفې پیدا کړي دي او دا د قدرت نښه ده د خدای د وجود د هستی نو ته ټولو ژبو کې خبرې کولی شي او معاهدې کولی شي په انګریزي کې په عربی کې په اردو کې په نورو ژبو کې دې وخت کې څومره ژبې دي 3640 ژبې دي په دنیا کې 11 ژبې خو یوازې افغانستان کې او 22 ژبې پاکستان کې
هر قوم ته خدای پیغمبر په خپله ژبه کې لېږلی. معلومه دا شو چې دا ژبې هم د خدای مخلوق دی، صاحب پکې نشته فی حد ذاتها. د مال غنیمت نه به خیانت نه کوې. ګورې نو غلول پښتو کې هم غل ته غل وایي، د غال نه مختصر دی. غلول خیانت ته وایي په مال غنیمت کې. نو هر غلا ته او هر حرام ذریعې ته اوس غلول وایي. ولا صدقه من غلول په ترمذي کې راغلی. سم دا ترمذي حدیث رب ته اشاره کوي. ترمذي کې موږ ویلو چې یو سړي خیانت کړي د دغه نه، نو د هغه مال وسوځوي. هغه چې قومندان چې وسوځو نو مصحف و پکې، نو مصحف یې قیم دغه کې خرڅ کړه. نو دی وایي نه، د هر رقمته هو حدیث چې دی دا ضعیفه دی، ځکه حضور مبارک دا یو سړي سره دا مال کې منته دی، مال یې ترې واخیست او مال یې متاع یې وله نه دی سوځولی. یو غلام و دا حدیث ووایا په سامان د حضور مقرر و کرکری نمو. نو چې مړ شو نو حضور وی دی په اور کې دی. نو خلقو یې اوف و دا ولې چې وی کته هغه یو خلقې پټه کړې وه، قد غلها وقال ابن سلام کرکرا یا کرکرا ما یکره من ذبح الابل والغنم في المغانم وخان او ګډې چیرلې به نه علی قبل التقسیم. اوس خیبر کې دوی حلال کړو، حضور مبارک وی دا کټوې واړه یو تعزیر مالی ورکړه. او باب البشارة فی الفتوح چې فتح د یو ملکو کې زیر بادشاہ لولېږه، حضور مبارک له به زیر راغله او زیرې کې څه ورکولم سنت. حضور مبارک د الخلاصې پسې جریر ابن عبدالله بجلي ولېږه، هغه مصنوعي بیت الله، هغه یې وسوځول او خلک یې مړ کړه او دا هغه ځای نه بشارت راولېږه. نو هغه بشیر وایي قربان زه چې راتلمه نو ما جئتک حتی ترکتها کانها جمل اجرم، داسې مې پرېښوده لکه په من اوښ چې پرانرو لړلې شوي، یعنې تکه توره موړه ترې جوړه شوې وه، لرګي مرګي او دیوارونه یې وسوځېدلي. او با ما یو سؤال بشیر له به څه ځای ورکوې وعطا کان بن مالک ثوبین حین بشر بالتوبه. کان مالک په هغه ثلاثة المخلفین کې دی کنه چې زیر ورورسېد دی بني سلمو کې اوسېده. نو هغه سړی چې ورورسېد چې د غر د پاسه یې ورته اواز کړی ابشر یا کام، چې ورورسېد دوه جامې اغوستې دواړه یې دله ورکړې. نو زیرې کې به څه ورکویم بعد الفتح نه مراد فتح د مکې ده، یا هر وطن د اسلام کافرو چې فتح شو نو هغې نه هجرت ختم، نو مکې مکرمې نه هجرت ختم شي او پس د فتح د مکې. سبیر غر نوم دی د مزدلفې غر ته وایي، سبیر هم ورته وایي، مشعر حرام هم ورته وایي. اشرق سبیر کې ما نفیر مخکې تېر شو که دا سبیر کې یعنی د مزدلفې شپه وه او خیمې ته توې د عایشې بیبي نه ما ورته قربان زه په مکه کې تنګ شوی یم هجرت کوم شام ته ځم. وی نه د مکې نه هجرت ختم. ها که یو ښځه کافره جاسوسي وکړي یا مسلمانه جاسوسي وکړي نو د هغې ویښتو ته کتې شي، بدن یې کولاولی شي، بل یې وله سپړدی شي، ځکه مصلحت عامه مقدم دی د یو احترام شخصي نه. د دې ښځې احترام دومره ضروري نه دی لکه مصلحت د مسلمانانو. حاتم بن ابي بلتع چې اسارا نومې ښځې له کاغذ ورکړی چې دا رسوه، نو صحابه ورپسې درې لاړه وی یا راکړه یا ټول سامان درله ګورو بربنډو دی. نو بس هغې د یارې زر بډه راوښکله او بډې نه کمسۍ راوښکله او کمسۍ کې ویښته دغه بند کړو. دا حدیث نه تیر شوی، حدثنا محمود دې کې اصطلاح راغله. سعد ابن عبیده د ابي عبدالرحمن نه بحث کوي وکان عثمانیا او دی عثماني. ابن عطیه ته وایي هغه علوي و. دا یو پخوا سلفه کې یو جګړه تېره شوې ده چې حضرت عثمان غوره دی که حضرت علي کرم الله وجهه.
نو چا به حضرت علی غوره دی، نو هغې ته به علوي وي، او چې چا به حضرت عثمان غوره دی هغه ته به عثماني وي. لکه دا شاه منصوري دی او دا پنجپیرې دی. نو دا اصطلاح و پخوا خو ختم شوی دی. اوس دار قطني وایي چې څوک علي صاحب د عثمان صاحب نه غوره ګڼي فقد اضرا بالمهاجرین والانصار جميعا، دغه مهاجرین او انصار ټولو سپکه وکړه، ځکه مهاجرین او انصارو په اتفاق بیعت کړی دی عثمان صاحب سره. او دا بدل راشي عبدالرحمن بن عوف وایي لم ارى حدا یساوي بعثمان، ما څوک نه لیدل چې حضرت عثمان سره څوک برابر ګڼي. او علي صاحب هم ناست ټول چپ. نو دی عثماني بل علوي، او په دې پر جنبه کې غلوم راځي. ګوره بعضې الفاظ لږ سخت هم خلک استعمالوي، نو تاسو به نه وایه. نو دا عثماني دی علوي ته وایي انی لعالم ما الذي جرع صاحبک، زه پوهېمه چې ستا د اشنا ولې دومره زړور دی، دیانو د قتل پروا نه لري، مرضي په مخالفینو. علي صاحب یادوي او وایي ستا صاحب ستا دا دوست دیکھیں علي صاحب یادوي چې دی په جنګ صفین کې او په حرب الجمل کې چې دا زړور دی او په قتلونو وردي او مسلمانان وجه دا ولې علی الدماء. ما د ده نه اورېدلي دي چې زه حضور مبارک ولېږلم او زبیر او راته وایي چې لاس یې روضة خاص ته قصه تېره شوې ده، او بیا حاطب راوغوستی شو او حاطب ته وایي دا ولې عمر صاحب نفاق یې کړی سر ته پرې کو. نو حضور مبارک وی نه دی معاف دی، ځکه دی بدري دی او بدریانو په باره کې خدای پاک امر دی کرام را لېږلی دی اعملوا ما شئتم، کوئ چې څه خوښئ. فهذا الذي جرى صاحبه جرى صاحبك، وی دی شي چې علي صاحب ځان ته بدري وی دی زړور دی چې زه څه کوم هغه به کوم. یعنې علي صاحب د دې وجې نه خو نه کول، هغه ته حق کاری ده. خو د عثماني په اعتراض کې چې د علي صاحب ځکه زړور دی چې ده د حاتم بن ابي بلتع قصه اورېدلې ده، او حاتم دومره لوی جرم کړی و، جاسوسي کړې وه، خو حضور د دې وجې نه معاف کړه چې دی څو بدري و. نو علي صاحب وایي زه بدري یم. حال دا چې د حضور د وینا مقصد دا نه چې حرام درله حلال دی، دا صیغه د امر په معنا د ماضي ده، قسم کړي یا به درته معاف کړم، یا فرض کړه که در نصوص لکه قربانۍ د سړي ډېرې معلومې چاته، نو هغه دا یقیني چې دی غلطي نه کوي، که فرض که ویې کړه نو ته به یې وبخښه. مجاهدین چې راشي استقبال یې وکړه، مخې له ورشي. ابن زبیر ابن جعفر ته وایي تا ته یاد دي چې حضور مبارک را روانو په جنګ د صلح حدیبیه کې، نو زه ورته ورغلو ابن عباس یو ما ته یاد دي، زه ځان سره سور کړم، ابن جعفر یې سور کړ او ته یې پرېښودی، ځکه دوه کسان سورېدي شو ورپسې. یو ما ته یاد دي چې ته لاندې پاتې شو مونږ یې سوار کړو، نو دوی استقبال له ورغلي، وړو به منډې ورکړو مخې له ورته. صاحب ابن عزیز وایي مونږ ته یاد دی چې حضور د تبوک نه راته نو مونږ سنیة الوداع ته ورغلو، د جبل سلع سر ته چې مدینه ته نږدې دی هغې ته سنیة الوداع وایي. اوس هلته بندي جوړې دي هغه یې ټول پناه کړی. چې جهاد ناراضي نو څه به وی عایبون تایبون، دا پکې حج کې مونږ ویل. ابو طلحه دومره حیاناک و چې د حضور بیبي پرېوته او هغه پرېوت، نو چې ورته نو په سر یې په مخ یې څادر کېښود او څادر یې په هغې ور واچو، په څرګند مخ هم ورنه راغی، زما په نظر ونه لګي. او باب الصلاة اذا قدم من سفر، چې سفر نه راشي نو 2 رکعته جماعت کې به مونځ کوي، چې ځي نو کور کې به مونځ کوي، او چې راشي جماعت کې به کوي. د لیلة البعیر قصه ته ذکر کوي چې جابر راغی نو څه وایي ورته جماعت ته ننوځه 2 رکعته مونځ بیا زده کړ، نو چې هغه مونځ کوي ورته وایي زه اوښتې م به وځه. حج طعام چې سفر نه راشي نو څه دعوت وکړه، یاران دوستان دلته راځي، هسې نه چې د کور نه مقبره جوړه کړي،
باب طعام دل قدوم من السفر چراشه د سفر حج نه یا د جهاد نه نو صدا تاسو چې دستار بندیو کې نو لار کې خیراتو کې کو ځکه ملمانه د الله راضي سو راضي نو خیر. وکان ابن عمر یفطر لمن یخشاه، ابن عمر پر روجی ډیری نیولې خو چې بولا د ملمانو د خاطر به روجی نه نیولې به خلق را راضي انا وامر دل کنه چې وطن تناشه نو خدای دعوت حضور مبارک مدینه ته راغی نو اوخه علال یا وایل علال انا چې سوار ترونه چې نو حکم یې کو دا وایل علال اما ته جماعت کنه د دورا کاته مونږ سم دا د خمس احکام ذکر کړي دا یا لره ما تویلو چې د کافرانو نه مال او دولت والی مسلمانان ناغت په قسمه دي، یو ته غنیمت وي بل ته فی وي، که په جنگ جګړه واغشته شو هغې ته غنیمت وي، او که بغیر جنگ جګړې فروب تښتېدل یا صلح وشوه نو هغې ته فی وي. فی په د بادشاه په شواردید ده چې څنګه یې تقسیموي هغه غانمینو حق نه دی استحقاقت، او خمس هم پکې نشته ځکه چې ټول اختیار د بادشاه دی چې څنګه یې کوي نو خمس ته پکې بغیر د شافعي صاحب نه د هغه د شاذ قول دی چې فی کې هم خمس علماو رد کړی بیم مال غنیمت دی چې په جنگ جګړه واشي چې هغه والی نو پنځه حصې به کې مال منقول نو څلور حصې د غانمینو دی یوې حصې ته خمس وایي. ځمکه کې اختلاف دی، زمونږ امام ابو حنیفه وایي ځمکه اختیار د بادشاه دی، که بادشاه تقسیموي په غانمینو او که سرکاری پریدي لکه عمر صاحب چې سرکاري ځمکې پرېښې وې د عراق او د شام بیا خمس جدا شو. خمس په کوم ځای تقسیموي نو د خمس مصارف لسمه پاره کې ذکر دی په سر کې واعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. شپږ مصارف ذکر دي، د خدای نوم خو تبرکن دی او رسول علیه السلام یې صداري وفات سره ختم شو، بیا ذوی القربا پاتې شو او یتاما او مساکین. زمونږ احناف وایي ذوی القربا کې بنیادی علت فقر دی، نو که ذوی القربا فقیر اول به هغې له ورکوې او که فقیر نی نو هغې له مه ورکوه، بیا یتاما او مساکین ابن سبیلو ته به ورکوې. دا درې مصارف پاتې شو. دا تقریبا د دې باقي امامانو مسلک. امام مالک صاحب وایي نه دا درې یا څلور چې ذکر دي دا مصارف تی مستحقین نه دي، یعنی که دوی له ورکې که بار ته ورکې. نو احناف اصلي مسلک دا دی چې د دې درو نه به نو باسې بار ته، او امام مالک صاحب وایي نه دا د بادشاه په ثواب دی د خمس ته ده په اختیار کې. نو ده د دې خمس په سلسله کې څلور ترجمې ایښي دي او څلور ترجمې دې د امام مالک صاحب د مسلک مطابق دي او ده د مالک صاحب قول اختیار کړی دی چې دا د بادشاه په اختیار کې دی، که دوی له ورکوي که نورو له ورکوي که بل ځای له ورکوي دی به دا او باب فرض الخمس، باب په بیان د کیفیت د تقسیم د خمس کې انا عالی سے پا خمس کې یو خزیاتی اغشته و کنه چې حضور ورکړی و. مایت سینه خدای پاک مون سره زمون د محاورو مطابق خبرې کړې دي او هغه صفات او افعال ځان ته منسوب کړي دي چې د انسان په محاورو کې استعمال دي، اگر چې د هغې حقیقت د خدای په ذات کې یو شانتې دی په مونږ کې بل شانتې دی، نو د خدای غماني او د خدای صفات به د خدای د ذات سره لایق ګڼئ. ها خو خبرې چونکې مونږ سره کړي دي نو زمونږ په محاورو خبرې کوي. فرج البصر کرتین ښه توی اسمان ته وګوره څنګه هل ترى فيها من فطور، اسمان ته وګوره دې کې چون دی ویني اسمان خو څوک نه ویني، خو د خلقو په محاوره کې دا شین څه دی دا اسمان انا خدای پاک وایي سنفرغ لکم ایها الثقلان ادرکه فارغ بشم در تزان به توزگار کم اے پیریانو دیوانان او انسان ولی خدای پاک تا رسول پاکار مشغول سو ساتلی غنشی یعنی سنحاسبکم لساعه
نو خدای په ترتیب هم دغه شان دی کارونه هم چې خلقو سره کوي نو هغه د انسان د ترتیب مطابق دی چا سره به حساب مخکې چا سره به حساب وروسته څوک به ولاړ للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامه مسافر د پاره عملونه لیکلکیږي چې په حالت د اقامت کې څه کوي یو سړی په اقامت کې د شپې تهجد کوي وظیفه کوي په سفر کې هغه نشي کولی اوله خدای لیکي په مرض کې نشي کولی اوله خدای لیکي خو چې په اقامت او په صحت کې کړي یعنی عادت یو په اقامت کې کول د سفر د وجه نه نشي کولی مرض د وجه نه نشي کولی خدای ولا هغه لیکي باب السیر وحده ځان د سفر نه منع راغلی ده بغیر ضرورت شدیده نه ځکه سل خطرې وي او زبیر صاحب ته ووایي چې څوک به لاړ شي جاسوسۍ په شکل چې بني قریظه و احوال له زبیر وایي زه به لاړ شم بیا وایي څوک به لاړ شي زبیر وایي زه به لاړ شم ځکه داسې وخت کې یو کس لېږل پکار نو نبي کریم ډېر زیات خوشحاله شو مصر دا حواری عمران اثر وقال الحواریون اچھا حوار عربی کی سپینوالی طویلے بشدت بیان چاوی مارتصاب چاچت راکے چه طالبانو بعض غیر مخلدون وی چه امام ابو حنیفه وفات سن سفیان وی الحمدللہ یہ دی خبر نقل کولو که د دې صرف د سلف صالحین او د ائمه او د دین حتک کنه علما اول خدا ضروري او کویلی یو سړي د په معاصرت کې منافرت امراضي او دا په مسائلو کې سفیان ثوری زیات بعد د نورونه ځکه سفیان ثوری او زمون مسلک سره اکثر مسائلو کې او دا کلام د معاصر عام خبره کوم امام ابو حافظ ابن حجر لکی شرح نخبة الفقر ولا يقبل كلام المعاصر في المعاصر ولا يقبل كلام ابن ادريس في الشافعي ولا مالك في ابن اسحاق ولا الثوري في ابي حنيفه ولا احمد بن صالح في النسائي لا معاصرين معاصرت کې ارسان نو د دې ذکر تاسو علما دا وایي چې د افق سبب چاته نه وای او دا ولار چې مو د امام بخاری او د امام محمد ابن احلى الزهلي اختلافات و بیان شروع کم او دا شوی نو دا ما د امام بخاری حتی کنه نو دا خبر کول د دې مقصد صرف د سلف صالحین مزغه قسم د قیامت علامه د غیر مقلدین وجود ذکر حضور وای ولعن اخر هذه الامه اولها د قیامت علامو کې دا چې دا خلق به پیدا شي چې هغه په محکمو سلف لعنت وای اوس د دې سړي او مسله کې اختلاف ټیک تا کله په یادین کې کدا خو به دا غیر د پاره په یو امام د ائمه د دین چې سلسله د امت رسول ورپسې روان دي هغه پتا نو تشریع یادول او پکې کور ودا فسق ده كم صلى انا ټول اهل ائمه اربعه یو بل سره په مسائلو کې مخالف دي فقهای کتابونه او دا یو بل حتی کې نه وکړي او دا علامه د حقانیت دا ویل صحابه کرام په مسائلو کې مخالف خو دا یو بل حتی او تحقیر نه وکړي نو دا ائمه خلاف د صحابه په خلاف بناره دا علامه د حق دا چې موږ سره به سبق کې مالکیان حنبلیان شوافی قسم دې یو بل نه قرباني دو او دا غیر مقلدین به د ټولو بدی شو د شوافیو بدی شي د مالکیانو بدی شي د حنبلیان ځکه د دې وضع په دې ده چې د ائمه سپکو نو د علماو د ائمه د دین او د اولیاء سپکه او فسق نو د دې ټولو به بدی شو او موږ خپل کور کې د ائمه او اربعو څومره احترام دي ټول اولیاء الله ګڼو شیخ الهند چې به تقریر کوو د بخاري نو خلک د خپل مذهب دلایل وایي کنه هغه به کلو خندل وی د شافعي صاحب په مجلس کې به مونږ خلم واځو کو دا هغه دومره لوی شان دی
بس دلته خپل دلایل وایي هغه نشته په هوا کې پنده دي خلاصه مونږ یعنې د ائمه مخکې مونږ خبرې کولی شو او زمونږ دا حیثیت دی نو ځکه د هغې زمونږ زړونه د هغې د احترام او د عظمت نه ډک دي نو چې چا په زړونو کې په دې بنیاد د هغې دا فاسقان نو د دې وجه نه زه عدم تقلید ته فسق وایم او دا فتنه ګڼم لکه دې ائمه لکه دا وایي هلته خبره نظیر حسین صاحب یو غیر مقلد شیخ الهند صاحب نه دوره کړې ده خو سند یې ورنه کړ وی ولې دا وی د عدم تقلید د ټولو بې ادبو سر دی سند یې نه و چې غیر مقلد څه دی بې ادبه شي او دغه زمونږ علما وایي چې بریلیان چې دي با ادب دی ایمان دی ځکه شرکي عقایدو کې مبتلا دی خو با ادب او غیر مقلدین دا با ایمان دی خو بی ادب دی شرک او بدعاتونه خو ځان ساتي خو بی ادب دی او بی ادبي فسق دی په سلف صالحین انا په حد کې تیر شو انا او نس دا د اوښانو د رفتارونو مدل دی نمونه دي لکه مونږ دا اسونه وایو دا پویه ده دا بلکې دی انا دا ټول دی دا یرغره چاته د اسونو کار هم کړی دی که نه نو دغه شان د اوښانو د مزلو نمونه الا عمر صاحب دا په تیز راته ځکه بیبي ورپسې خبر ورلېږه چې زما جوړی نو دلته متعجلون ناغفاس را سیرا انا اصور کړی د خدای په نوم بیا خرڅېږي نو ماله ځکه دا عد صدقه دی اوس د عمر صاحب حدیث څو ځله ذکر کړ دا اسنو نو ورده چا ورکړو نبی کریم د چا ورکړو تمیم داری دا خو نه ویلو تاسو نه تمیم داری په نبی کریم له هدیتن اس ورکړو چې نه مې وردو ډېر اعلی نو حضور مبارک عمر صاحب له ورکړ نو عمر صاحب چې خدای ویل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نو دا مې ډېر زیات وخت دی د خدای په نوم ورکوم یو مجاهد له ورکړ هغه ورکول داسې نو چې وقف و هغه د هغه ملکیت نو هغه بیا هغه شان چېرته ساتلی شو خرابې عمر صاحب اخېسته ګمان دا و چې څه خرڅوي ظننت انه یبیعنی برخص حضور پاک ورته نه مال او په صدقه او په هیواد نه ير سم جهاد بم پیدا نمور پلار کې چې جهاد فرض عین نه البته دا گنجائش تا که فرض کفایي وي امور پلار خدمت د پاره دی رونه وی پیسې وی هر څه وی خو تا د جهاد نه منع کوي شفقتن پتا خپکیږي نو خیر د علماء وی بعد وخت تلیش لکه د جمع په مسله کې چې موږ ویلو زامنات امه شفقتن لم يطيعها دا حسن سے پولو کنه بخاری کې تیر شو چې اوزی منع کوي د جمع د مونږه هله شاعران جذباتیان د پیشنه په شمخان جوړي د خلقو صفاتونه شروع کی د لیډر کم دی تا ورته متنبی پیژنه نو کله چې د چا صفات شروع کی کنه اسمان ته ورته لو لم تكن من ذل ور لازمته اخمت بمولد نسلها هوا کته په انسانانو کې نه وینو هوا وی وشندا وا دومره دغه ته ورته او کله چې سپکه کوي وی تبا لزبا و امه ترتبا رماو براس اخیه و ناکل ام غلو او کله د کافور اخشیدی چې مذمت لقد بلقهم باسنانهم واما بذكر رياح فلا فتلك سموت وزانات اذا حركوه فساء حذا دې په خوا د خلق عبادتونه کوي دغه او د کافر داسې ویدا تیزمار چې خوځینو بات کوي ډېر وګوره
ای خو توبه وکړه چې موږ سره څو غیر مخلدین ما ته چټ را لګې نه زمونږ توبه ده دغه فسق خو به نه په سم مسلم لیکلی دی مقدمه مسلم چې عمرو بن ثابت حدیث نقول صحیح نه دی ځکه کان یسب الصلاه او چې څوک هتک د فقهاو کې نووي صاحب وایي د هغې خبره هم صحیح نه ده او دغه لیکلی دی امام قرطبي چې حضور وایي 3 او یا فرقې وایي یو هغه فرقه ده ګمراهه چې هغې فقهاو ته سپک ګوري او د هغې هتک کوي دا قرطبي لیکي شمه د پنځمې صدۍ عالم هلکه چا د دین خدمت کړی د هغې کړی دی ټیک ته ستا ری مخالف وایي صحیح ده ری خو زمونږ نه په ډېرو خبرو کې زمونږ د شافعي صاحب نه مخالف او امام مالک صاحب نه د هغې هتک خو نه کوم او عیوب یې شروع او عوامو ته دا ډېر غلط کار شوه جرس به اوښته یا اس ته نه ځوړندی په سفر کې د دې 2-3 وجې دی اول خو دا چې جرس تنګېږي نو دشمن به کله خبر شي دویم دا چې جرسونه اکثر به په لومه کې لومه او لومه د سرن وخت کې کله ونخلي د ونې ویښ کې یا ونې کا نو د ده مرۍ ته به پرېوته دا 2 وجې نو لومه سبب د ایذا ګرځي درېیمه دا دوی به دا لومې او دا جرس د نظر ماتې په شکل استعمالو او دا وهمي عقیدې د شریعت دعوه نه کړې دي هم بعضې خلک لاس ته تار واچي څوک مرۍ ته تار واچي لومې ومې دا د جاهلیت رسمونه دي توپ قیام دې نوم لیکلی شوي په لښکر کې خو خدای حج له روانه نو خیر دی دی جهاد ته دی نزی بل سړی به لاړ شي دا جهاد چې فرض عین نی او دی به ښځې سره لاړ شي لکه ښځې سره بل څوک نه شي تللی ام سنان سره جاسوسي ښه نه ده یعنې د مسلمان په سر کافر وته هغه حاتم بن ابي بلتان د جاسوسۍ خط لیکلی نو حضور ونیو که سمه آیتونه نازل هغه د دې وجه نه خلاص شو چې بدري خو د بل سړي ته دا خطر دی چا ته مسلمانانو په لښکرو جاسوسي وکړه سر به ترې پرې کړې مسلمانانو ته اکثر نقصان د خپلو خلقو د لاسه رسېدل که د ټول جهان کافران یو شي مسلمانان تباه کولی نه شي خو مسلمانانو کې داسې خلک پیدا شي چې کافرانو له کار وکړي دلته چې انګریز راغلی د شیعګانو د وجه میر جعفر غدار په تاریخ کې مشهور او میر صادق دا دواړه شیعګان او خلافت چې ختم شوی د اسلام نه نو هغه د ابو دغه نه القمه نه ابو القمه نه سره دا هغه شیعه وزیرو دا هغه د وجه نه ختم شو شیعګان اسلامي خلافت نه دي قایله ختمول غواړي نن د خاتمی بیان دی د ایران د صدر چې طالبان حکومت اسلامي نه دی او دغه اسلام زمونږ نه دی پکار دوی خو د اسلام هتک وکړ هلکه تا کوم اسلام راوسته تاسو په مذهب کې خو د جینۍ سره چې هغه تېرې وي هغې سره متعه روانه بیا پرې سوال دی چې دا سامان به پکې څنګه ننباسې وایي تبخیز نه دی کار والی تبخیز معنا دا چې په پتون کې انزال وکړه چې هغه قوم چې د ماشومې جینۍ سره متعه روا کړي د اسلام امام غائب دی غائب دی دلته دی که نه دا ما ته دا ایراني کونسل وایي راغلی زما ځای ما امام غائب څه چې دلته دی که ما یې خو نه وینم دا څه شی دی انسان دی که پیریز څه به کوي امام غائب ته ساجد دا به را څرګندېږي نو دوی را څرګندېږي بسله را څرګندېږي په دې چې ابوبکر او عمر صاحب د قبر نه راوباسي او ویې سوځوي او عایشه بیبي باندې حد جاری کړي هلکه دا کار شو د امام غائب اسلام کې قطع نظر د دې خبرونه د کافر نه عشم به دوباره رفتل نشته امام غائب دې لپاره دی
یا مردا ملعونین نو دا ستاسو هغه اسلام دی سمه دی دغه اسلام غواړي چې ماشومې جنۍ سره هم دا کار کوي هلکانو سره ملایان کوي مسجد اشرف ته لاړ شي دی دې مدرسو ته خوزه وایي خوزه نجف خوزه قم خوزه نه هغوی د هلکان ساتلي د مولیانو هر مولا هلک ځان نه ساتي نو ښځو سره علاوه استعمال د دوبریم جایز وي البته داسې ګڼي لکه د نسوارو مکروه تنزیهي دی دغه اسلام دی سمه حق بندیوان بربندی جامع تشریدلی جامع والا پیدا کا اگر سے کافر دے باب کس عباس صاحب چې کمیش لیدلو عبداللہ ابن ابی والا ورکه کنا وی شیط چې حضور مبارک دا کمیش چې عبداللہ ابن ابی لا ورکړی دی دا د هغې بدل خلاصو ابن عیانوی کانت له عند النبي صلی الله علیه وسلم یدن فاحب ان یکافئه په حضور مبارک باندې یو احسانو دا احسان ولا خلاصو انا دا چا په لاس چې څوک اسلام راوړي هغه ډېر لوی فضیلت علي صاحب له چې جنډه ورکړې صاحب وجنه مې وینا لاشنا اول ورته دعوه دعوت ورکړه اسلام نو لا ان يهدي الله بك رجلا خير لك من ان يكون لك حمر النعم چې خدای پاک ستا په واسطه یو کافر ته هدایت وکړي دا بهتر دی د دنیا د ټولو نعمتونو نه د ټولو نعمتونو نه تعبیر په حمر النعم سره کېږي د عربو د محاورې مطابق سرو خان اله بندیوان په زنجیرونو کې راوستې شي تړلې روانې اله تعجب کی دا قوم نه چې په زنجیرونو کې به جنت ته ځي جنت ته خو څوک په زنجیر کې نه ځي خدای کافری په زنجیر کې راوستي شي د مسلمان ملک ته دی ورته رسته خدای هدایت وکړي او مسلمان شي نو بیا جنت ته لاړ شي نو دا زنجیر د سبب د دخول د جنت وګرځي نسبت ځکه زنجیر ته کوي یعنی جنت ته خو څوک په زنجیر کې نه ځي الله تو اجر ورکړي کتاب العلم چې موږ ویلو باب فضل من ادب له وامته سم اوس دا یو مسلک دی باب اهل الدار یبیتون فیو قلا باندې شبخون شي ويصاب الولدان والزراري ماشومان او بچی پکې مړ شي اوس بیات پسلار بیاتا لنبیتنه د شپې حمله ته بیات او تبیت وي بیت لیلا نو ته اصل کې دا باب د دې لپاره دی چې د خود او د ماشومان د وجلو نه هم نه راغله نو ته به قصتن و راته نه وجنه او که حمله په کوله بغیر دا غینه مخلص نو به خیر دی هم من ابائه دا د موت لا تعلیم لکه کافرانو سره د جنگي هغوی درته مخکې صف کې مسلمانانو درې اوس کې نولې پتا راځي بیا تا له شکست ورکړي نو توله نیت پکې د کافر که وار څوک چې ولګېده که مسلمان درته مخکې سپر کړه نوله نو دغه شان د خود و ماشومانو نیت مه کوه خو شبخوني بمباري او بغیر د هغې نه علاج پاتې نشي نو بیا کوه انا فانا تقول شو عن اهل الدار يبيتون المشركين في اصحاب النساء قال هم منهم هغه مور پلار تعبیری یعنی چې مړو شي نو مړه دي شي انا باب قبض الصبيان في الحرب مستقلا بنوجنه نه به ماشوم نه خدا ناغه بوډا سره چې جنگ کې سنالي البته هغه بوډا چې مشیری مشورې ورکوي یا غشزه چې جنگ کې بالفعل تاخلي معقوله یا دا وی لیډر ای مشره یو شد اولی د حضور مبارک چې مسلمانانو مړه کړی و نو شاید چې هغې جنگ کو حضور مبارک چې ولید دا هم ولې وجله دا کومه قصه وه ذات الرقاع چې بیا ورپسې د هغې میړه را روانو
څوک پورې پکې یو سړی نه انا لا يعذب یا يعذب عذاب بنور کې به عذاب الله یعنی کافر سوځاوما جمدی منسو ده البته کمر شو سلو باندې اور واچو نو خیر ده لکه علي صاحب چې تحریک کړو هغه سبایو چې علي صاحب تخریب نو بس اوس مرشو نو بس وې سوځو ان هڅه بندیوان نه والے نو تاسو اختیار دې د دوه خبرو که اسی پرې دې او که په فدیه باندې پرې دې او که بندیوان پر اخلاصه دا د حاکم په ثواب دي ځکه زمون بعض کتابونو کې لیکي چې دغه به نه بندیوان په نه اخلاصه نه به اسی پرې دې وجنه او نه چې په نص قرآن کې راغلي دي او د امام اختیار د صاحبانو قوم سم دا چل یو جزیه باندې باندې یو بندیوان دی د مسلمان کافر او ځان سره بوتل نو ته په چل ول کې ځان اخلاصول شي کنه او را اخلاصول شي ځکه د بندیوان معاهده نه ده نو چې په څنګه چل دا البته قدر باندې کې یعنی ځان سره بغلا نه کې زنا باندې کې به سپکار باندې کې او نو چې په کومه طریقه ځان اخلاصول شي اخلاصوا انا نو بابن حل کم ده للأسير أن يقتل تبا قتل كيش زعم أخلاصه يا أو يخدع الذين أسروه يا دوكوك يا خلق سرطان نيولي حتى ينجو من الكفرة لكافرون الأخلاص دي كده مصفر روایت هذا أبو بصير قصنوا أبو بصير حضور واپس کا او دو سړو بوته آیو ته وی اشناس تا خطور ډیر خپل را نظر یې راخ کړه هغه څنګه هغه په مازیګر وو په دې تر او بل کرامن لګ او مدینه ته راغله حضور پاک ته وی قربان تاسو ورکړې ما ځان په خپل اخلاص کړل نو دا اسیر ځان خلاصول شي باب اذا حرم المشرك المسلم محل يحرق که مشرک لګیدلی کا مسلمان وجلی نو ته دا مشرک صدول شي کنه انا اوس هغه تو کسان د بنیره له اطوان تاسو ذکر شو حدیث هغه د حضور غرائل لا تخفی پرې کړو حضور پاک ور سره ما چلو کو لا سن خپې ته پرې کړ او سترګو کې ورا ګرم سلایان واچو ځکه هغه د سره مسلمان سره راکړو نو تعذیران کني به رسو من راغله د مسلمانانو انا نه معنا د رحمان سره هذا دا چایو پلان اخو دو وقت واشتو دارو لا رسمنا دي جاهية خوان دا قصنوه تیره شوی موسی علیہ السلام دا یوغونی دا لاندم لاستو یو میگی تک ورکا دا غط میگی سی غط سره نو بزدسی بستره را دیفا که طول سوڑه اصدولا نو خدای ورطا وحی رو لیگلا چه دعواله ام قرصت که نملتون احاقت امتا من الامم تسبح اللہ یو میگی اصدولا نو طول دیم لکلا یعنی مطلب دا ده که ماغا ده وجلی وی چه چاز تک تر کرو نو بیام یو خبر دا نو تا طول سوڑه ولی دا اکلا نو جواز تے معلوم شو چه کم مشرک یو مسلمان سزولی تی اصدوا تعذیرا انا باب حرق الدور والنخيل باغونه اونه ولا پر سوزول شي کنه د بل نذیر باغ بعد اونه حضور پاک سوزول وي دغه په لار کې راځي د فوت که یو مقصد شریفه کې ملاویږي د جهاد د پاره نو کوا او بلا دغه بنک ابس بنک البته کې پاتکیږي د نن څه ته کافرانو کا خبر کوي به او الله ذل خلاصه او بدخانه وا حضور پاک ور پس جریر میں عبداللہ بجلی لے گا چې منجوریان هغه قتل کړ او کورې ولا ټول سوځو هغه مصنوعي بیت الله انا باب قتل النائم المشرك که یو کافر دی او فتک په کې ناصافه ملک نو دا راوړه لکه دا چې وجل ابو رافع او د بل سره کعب بن اشرف سره یو چل کړ او عبد الله بن رافع سره بل چل کړ
دشمن د ملاقات ارزو ملاره دا مو چې خدای جنگ پیښ کې نه د خدای نه د عافیت سوال غواړه ځکه څه پته لګي چې انجام یې څه دی چې پیښ شي نو صبر کوه او چې جنگ نی نو جنگ سوال به نه کې خدای جنگ پیښ کې خدای جهاد پرېږي دا به نه وي نو لا تتمنوا لقاء العدو ارزو ملاره سوال مه کوئ د ملاقات د دشمن بلکې خدای نه د عافیت غواړئ حضور مبارک چې دشمنانو سره یو دی یا ایها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافیه فاذا لقیتموهم فاصبروا خو که بیا پیښ شو نو بیا صبر کوئ او لا تتمنوا لقاء او باب الحرب خدعه جنگ یو دوکه ده نو دواړه مطلب دی ته به دشمن له دوکه ورکې بل د دشمن د دوکې نه به ځان بچ کې ګورې یو سړی پتا راځي داسې څومره هلکه د شانې ووه د هغه سره به سودی چې زمانه شانه شو دوی به شاته وګوري نو کړس چې صدق وله ووایي داسې به کې هلکه ویې وه نو دوی به وجوړې شاته راپسې کله به رسته رسته کېږي پرېږي چې دا زمانه رسته کېږي او یکدم به ورسره چل وکړي نو جنګ ورې دوکه ده او دا د لاس مخامخ په جنګونو کې راځي لاس په لاس جنګ کې وسم الحرب الخدعه یا جنگ ورې سړی دوکه کوي ځان باندې غالب کړي به او مغلوب شي دروغ په جنگ کې دروغ صراحتا بند دي او توریه کول شي توریه معنا مهم الفاظ لکه کعب بن اشرف په صحابه کرام مرله ورته وی ان هذا الرجل قد عنانا دې سړی مونږ په تکلیف کې اچولو مونږ نه چندې غوښتې دي ها اودرېږه سره لا د شلو دی اوس ورپسې روان یو چې لا پرېږدونه ګورو چې څه انجام دی نو دا هغه الفاظو چې هغه ته یو مطلب وایي او د صحابو کرامو په زړه کې بل مطلب و نو دغه شان دې ته توریه وایي صریح کذب بند دی مثال ته یاد دی که کعب بن اشرف قلعه ورته شته که مدینې ته لاړ دیوالونه یې نیمګړي شته یو قلعه وه د ګټ فتک مانا ناصافه وجل شي ناصافه چې ودیب مړ کوي تخشع معرته حیله بکې چلول بکې او احتیاط بکې د هغه چا سره چې یره یې د ضرر ده چلول کوه احتیاط کوه نبی کریم ابی ابن کعب سره ته ابن سیاد طرف ته خلقو یې دا دجال دی نو حضور مبارک پاونو کې غلې غلې ورته نو دا احتیال شو چې دا دې څه وایي هلته ورته مور اواز وکړه یا صاف پلان کې دره او باب الرج فی الحرب جهاد کې سندرې ویل شعرونه ویل د ترغیب د جهاد دپاره دا راغلي ورفع الصوت فی حفر الخندق یا خندق وباسي یو اواز وکړي بله م اواز وکړي دې ته اخلاصیان وایي د اخلاصیان چې اوسېدو چتوي که نه نو ټول ورسره یو هی کوي د ښه سره سړي کې یو تخفیف راشي قصاب هم لیدلی دی قصاب چې غوښه ماتوي ته به را خلاصوي نو هم ورسره وکړي نو دې سره یو تخفیف په سینه کې راځي چې په اس ټینګېدی نه شي یو قمندانې ته ورته دعا وکړه یا د نیکانو له لاسې لکه حضور مبارک جریر بن عبدالله البجلي وی قربان زه په اس راپروزم چې اس شي نو حضور پاک ورته دعا وکړه او په سینه یې وله داسې دا درې واړه په یو قصه کې راغلي د جنګ احد په قصه کې جنګ کې به اختلاف نه کوي او د جنګ احد کې څه نتیجه وه صحابو کې اختلاف راغی چا ورته ګوره دې ځای نه به نه ځو چې هغې فتح وشوه نو څه کوو د هغه اختلاف دا نتیجه شوه چې هغه فتح ظاهري په شکست بدله شوه دا فزع من الليل که د شپې څه یره اواز شي قمندان له دا پکار دی چې مخکې نه تلاش وکړي لکه یره وشوه چې په مدینه حمله ده نو حضور مبارک د هر چا نه مخکې په اس ورتلی
دا چاسو ابو طلحه او نمیسو مندو او په شاتوري استل چې خلق ورتل هغه واپس راغلو دومره بهادر لبا من لال عدوه فنادا بعلا صوت یا صباحا که دشمن دیولی دو آوازو کی یا صباحا لکه غبنی دا حضور په خانو چې حمله شوه او دا عبدالرحمن بن عوف غلام را روانو به سلمه بن عقبه آواز وکړه یا صباحا چې حضور پاک ورپسې ورسد دو ورپسې مخکې منډې وانه یعنی په جنگ کې د فخر کلمې بندې نه وي والا اونې ته ټینګ کړه زه د بهادر زم نو په جنگ کې به دشمن ته د بزدلۍ او د ادب خبرې نه کوي وی خذها وانم اونې ته ټینګ شه دا رغشې دا راغی لکه سلمان بن عطاب راغی بني فزاره ته وی خذها وانا ابن صلاح اليوم يوم الرد انا ابن الاكوع واليوم يوم الرد حضور وی انا ابن عبد المطلب انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فخر په جنگ کې دا خدای خوښي ځکه نفسیاتي اثر ورځي په دشمن نو په دشمن به نفسیاتي اثر ورځي انا په یو سړي په فیصله ده چې دا ما حدیث تیر شوی دی عنوان پک دی بني قریظه راکوشو په حکم د چا سعد بن معاذ اذا ما فیصله خدا ده انا نو حضور چرانه يقوموا الى سيدكم او باب خد الى سيد وخد سوا كبنديوان صبرا وجلكيغن ليا درجه ده نك حبال حضرت وجلسو الله کسان چې نه ولشو عاصم بن ثابت او قیادت کې نو درې پکې بند شنو یو اغزانان ته مړک ای بس مړ مې کې دنه او دو کسان یو خدایمو او یو بل صحابي عبد الله بن طارق انا ابن الدكنه بندیوان را خلاصول د کافرانو د لاسنا دا ترغیبا حکم دی کوشش پکې چې بندیوان نه خلاص آیات هو ہے نبی کریم وی فک العانیہ کوشش کرے چې بندیوان نه خلاص کې کان الاسیر اباب فداء المشرکین د مشرک بدل غشتل فدیه غشتل دا رواني صحابه وی سید عباس